بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مبارک د محبوب د وفات نه بعد چې په مدینه کې تنګیږي ممدا وجه ده چې وی کور نه براوتم نه راته مسجد نبوي هغه زوړ مسجد ښکارېده او نه براته د مدینې منورې کوڅې هغه کوڅې ښکارېدې کم چې د محمد مصطفی زمن کې به ماته ښکارېدې بیخي بدلې شوې راته تنګ شوم ورکې خو د مدینې منورې نه روان شوم یو میاشت سفر یې وکړ او شام ته ورسېده او چې شام ته ورسېده اوله شپه وه خیمه یې ووهله د خپلې بیبي سره ګډ کې کېناسته نو بیا په ژړا شو عاشق باندې بیا ځمکه تنګه شي کله یې زړه یو ځای وغواړي چې هلته لاړ شم زړه به مې ښه شي چې هلته لاړ شي بیا تنګ شي بیبي ورته وایي ولې ژاړې وی مدینه منوره کې مې څو شپې وکړې مدینه را باندې تنګه شوه ما وی زم شام ته ځم اوس چې شام ته لاړم نو په دې خفه یم چې ولې د مدینې منورې نه رالم دینه خو مدینه منوره ښه وه رحمت للعالمین راته نه ښکارېده نو د مدینې منورې کوڅې مسجد نبوي د محبوب عربي یادګارونه دا خو مې مخې مخې ته تاوېدل کاش نه وې راغلی هملته پاتې شوې وې په دې ژړا ژړا کې خوب ورغی ستومانو پخوانی سفر یې ډېرې ستړي وي یو میاشت سفر یې کړی و چې وده شه د خوبه راپاڅېده او په بړق بړق باندې وخندل او خوشحالي ورباندې ده بیبي را بیداره شوه وی چې وده کېدې نو ژړل دي اوس خاندې په څه باندې خاندې وی څه د پاسه یو میاشت کېږي چې محبوب مې د سترګو پناه شوی و ما خوب کې نه و لیدلی په خوب کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راته راغی د هغې دیدار مې نصیب شو او بیا په ژړا شو بیبي ورته وایي نو بیا ولې ژاړې یو خوا خوشحالي او بیا ژاړې وی ژړا په دې راله چې مبارک ډېره لویه ګیله راته پیش کړه چې بلال دا ستا څنګه وفا وه چې زه مسجد نبوي کې وم ما ته دې اذانونه کول چې زما درنه سترګې پټې شوې او زه پناه شوم زما مسجد او زما منبر زما هغه اذان خانه دې بې اذانه پرېښوده دا ستا وفا وه هیله یې راته وکړه بیبي شپې نه تېرو سهار کې ځان بیا برابر که چې واپس لاړ شو یوه شپه یې کړي وه سهار وختي کې پخوانۍ څومره سختې سفرې وي د یو میاشت سفر د دوه ملکونو واپس را روان شي مدینې منورې ته چې را نږدې شه د مدینې منورې دا واړه واړه ماشومان دا ورته مخې ته ورغلل بلال صاحب ته خوشحال دي داسې کم فهم ماشومان هم بعضې وو چې دا محمد مصطفی مسجد ته نه راځي وجه دا ده چې د بلال اذان نشته نن که بلال ودرېږي اذان وکړي کیدای شي رسول الله مبارک راشي اے بلال راشه اذان وکړه ستا اذان نو محمد مصطفی نه راځي راشه اذان وکړه هغه ورته وایي زما وس نه کېږي زما وس نه کېږي زه چې اذان خانه کې ودرېږم زه د اشهد ان محمد رسول الله الفاظ وایم او هغه ځای چې په کوم ځای به زما محبوب ناست و هغه ځای خالي وګورم په ما به بېهوشي راشي ما مه پورته کوئ حضرت حسن حضرت حسین دواړه راغلل او بلال صاحب ته وایي راشه اذان وکړه وایي زه اذان نشم کولی حسنیانې سینې پورې جوخ کړل هغې دواړو ورته وویل بلال اذان وکړه رضی الله عنه او که اذان نه کې ورځ د قیامت کې به مونږ خپل نیکه محمد مصطفی ته شکایت وکړو چې مونږ په دې وړو خولو بلال ته سوال وکړو بلال زموږ سوال نه دی منلی بلال را جوخ کړل سینې پورې مه خفه کېږه اذان کومه اذان خانې ته پورته شه چې د اشهد ان محمد رسول الله الفاظ وایي او مخامخ ګوري چې محمد مصطفی نشته
بېهوشه د خانې نه لنډې راپرېوت. نو جوانانو ته وایي ما درته نه ویل زه آزاد نشم کولی. هغه مدینه منوره په هغې باندې تنګه شوه. مدینه منوره په محبوب باندې رڼا وه. صحابه کرام فرمایي چې مدینې منورې ته کله مبارک را دننه شه د تمامه مدینه منوره وپړقېده او رڼا شوه، او چې کله دی مبارک پرده شوله ازلم کل شی